خبره مدا کوله چې په منافقانو باندې الله پاک ازمایښونه نه راولي. ته دا مه یا چې یاره جي ما کره خو بیماري ده، ته دا مه یا چې یاره جي زه خو بیمار یم، یاره ما ته ډېر تکلیف ته. دا تا ته چې کوم تکلیف ته، دا تا باندې چې کوم مصیبت ته، دا مصیبت نه ده، دا امتحان ده. او امتحان چې کوم ده ا د دې دپاره وي چې استاد د خپل شاګرد نه امتحان اخلي، استاد د خپل شاګرد کیټیګري ګوري، استاد د خپل شاګرد بنیاد ګوري، استاد د خپل شاګرد ذهنیت ګوري، او استاد د خپل شاګرد صبر ګوري چې دا په امتحان کې څومره حد لاره. په مونږ او تاسو که بیمارۍ نه رسي یا اپتونه رسي، دا د الله د طرف نه دي، په دې باندې به مونږ صبر کوو. او الله جل جلاله مونږ او تاسو سره دا ښېګړه کوي. ګوره کله چې یو سړی ګناونه وکړي او په ده باندې څه بیماري راشي، ټول ګناونه الله پاک د ده نه د دغې بیمارۍ د وجې نه زایله او ختم کړي. نو دا 31 علامه د منافق چې په منافق باندې به بیمارۍ نه ډېرې کمې رسي. 32 علامه هغه دا ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اوږد روایت چې حدیث کې رسی چې منافقان د 200 علامات دي چې باغې باندې دی پیژندلی شي، هغه دا دي. نو په دغې روایت کې دا ټولې علامې را جمع کړي تقریبا تر 37-38 پورې. هغه دا ده چې دی جهاد لسی په دې نیت باندې بسی چې یاره موږ ته مال غنیمت میلاو شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې کله به چې مؤمنان جهاد لتلل، نو چې ته داسې سخت ځای به لکه تبوک والا یا احد والا یا جنگ بدر والا، نو دې له به دا منافقان تیار نو. او کله به چې داسې آسان ځای لکه خیبر ته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لاړو خو جنګ ونه شو، دارې کې خیبر فتح کو. دې منافقانو په مدینه منورې کې دا شور جوړ کو چې ګوره کم سخت ځایونه وي هغې له مونږه بوځي، او چې کم آسان ځایونه وي هغې له مونږه نه بوځي. مال غنیمت دی جهاد له دې دپاره چې دا مال غنیمت ورته حاصل شي. حالان کې صحابه کرام به جهاد له دې دپاره تلل چې د الله دین دا بولن شي. نو دام د منافقانو یوه غټه علامه ده. بله علامه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دام بیان کړي ده چې د ما په امت کې به هغه خلک منافقان وي چې کوم جوماتونو او مدرسو ته راشي او تشې د دنیا خبرې کوي، صرف بکواس. تاسو خیال وکئ د موږ د کلي جوماتونه، یو جومات پته داسې ونه وینې چې مشران ورته راغلي وي او دا چپ ناست وي، یا چا سره په ګوتو کې تسبیح وي، یا یو کس 2 رکعاته نفل وکړي، یا د قرآن تلاوت وکړي. نه دا خبرې نشته. بس لګې به وي د موږ مقبره، د موږ د عبادت ځایونه دا د غیبت نه خالي نه دي. ګوره موږ په د خپلو اوږو باندې مړی راوړو او دلته د قبر سره یې کیدو، دفن کوي، او د کټې موږ ګورې موږ غیبت کوو، لګې یو فضول خبرې. اعلان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا ټول صفات دا د منافقانو دي. د مؤمن دا صفت نه ده. مؤمن چې جومات ته راشي د الله کور ته عبادت خانې ته، دا به بالکل په کلار ناست، یا به د الله ذکر کوي یا به 2 رکعاته نفل کوي. منافقان به چې کله مسجد نبوي ته رالل صرف بکواس کو. مسجد نبوي دا په مدینه منورې کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړو، دا ډومبی مسجد و د مسجد نبوي چې رسول الله دې تعمیر کړی. نو صرف د خبرو دپاره جوماتونو او مدرسو ته تلل، دا د منافقانو په هغه صفاتو کې دي. بله علامه یې په همدې روایت کې ذکر کړې ده چې منافقان به د ټولو نه رستو مانځه ته رسي، یعنې دی به په مانځه کې ډېر څه سوال اختیاروي. مونځ خو ګوره د الله ډومبی حکم ده که نبی علیہ الصلوۃ والسلام له چې الله پیغمبري ورکا، د پیغمبرۍ نه بعد الله پاک احکامات نازلول، او په هغه احکاماتو کې مونځ داسې حکم و چې دا رسول الله ته ډومبی میلاو شو چې دا والا امت له د یو سره، او دا تا دا امت دا به 15 وخته مونځ کوي اهتمام سره، خدای ته به میلاویږي د 50 مونځونو اجر ثواب، دا د الله د طرف نه. اوس مونږ خیال وکړو چې یاره جوماتونو او مدارسو ته چې کوم ځای کې مونځونه کېږي، کوم کسان د وخت رسي او کوم ناوخته رسي. حدیث کې چې رسي دا روایت مخکې ما بیان کړی و چې کوم سړی د جمعې په ورځ باندې د ټولو نه مخکې مانځه رالو دله الله پاک د اوښتې صدقې عمر اجر ورکوي. دا مې بیان کړی و که نه؟ دې بارے کې درته ما یو مثال پیش کړی و. مې که چیرې زه اعلان وکړم چې آینده جمعې له
آینده جمعې له به زه هغه کسان چې کوم ړومبی پرې ګیټ رسي هغه له به 15,000 روپو لوټي، او چې کوم ورپسې دویم نمبر راشي هغه له به 4,000، چې کوم دریم نمبر راشي هغه له به 3,000، چې کوم څلورم نمبر راشي هغه له به 2,000، او چې کوم پنځم نمبر راشي هغه له به 1,000 روپۍ. او داسې ورو ورو چې څومره رستو کېږي نو هغه له به دومره پیسې هم کمیږي. د تا څه خیال کم سړی به رستو راشي؟ قسم په خدای چې تا د مدرسې مخې ته کتار ونه لیدو نو ته ما ته وایې چې دروغ دی وي. خو د ما په خبر اعتماد شته او د رسول الله په خبر اعتماد نشته. دا زه چې یامه که نه، دا زه چې بار بار یامه چې مونږه تشتې نه مې مسلمانان یو. الله او د الله رسول منو خو خبرې نه منو. الله او د الله رسول منو، دا منو چې الله شته، او دا منو چې رسول الله و په مکې او مدینې کې ژوند تیر کړی ده او ایسته دفن شوی ده، خو خبرې نه منو. ته چې رسول الله منې خبرې ویلې نه منې. زه پلار منم چې پلار د ما پلار ده او زه ډېر قدر او احترام کوم، خو چې کله ما نه د یوې خبرې مطالبه وکړي خبره یې نه منم. دا د ما پلار ده، زه یې بچی یم هېڅکله نه. زه خو د پلار لوی بې ادبه یم، زه خو یې لویه بې ادبي کوم. ما او تا چې د رسول الله څومره بې ادبي کوو که نه، قسم په خدای په خپلو ګریوانونو کې سوچ پکار د عزتمند. ما او تا د رسول الله یوه خبره نه منو. هغه خبره به منو چې په کومې خبرې کې د ما او د تا دنیاوي فایده وي. هغه خبره ما او تا د رسول الله نه منو چې په کومې خبرې کې لغونتې مشقت وي او په کومې خبرې کې د ما او د تا دنیاوي تاوان وي. هغه خبره ما او تا د رسول الله نه منو.